نن مونږ یو ډېر ښایسته ځای ته روان یو کوم چې ارګینیک ویلېج نوم باندې یادېږي. ماشاءالله ماشاءالله حد دی باچا. په دې باندې سورلي کول هم آسان کار نه دی. دا توپه ده. السلام علیکم. زه سبحان الله یم. د وخت تاسو ما ګورئ د لاهور نه. نن مونږ یو ډېر ښایسته ځای ته روان یو کوم چې ارګینیک ویلېج نوم باندې یادېږي. دا د لاهور په ښار کې دننه یو کلی دی چې هلته مکمل مطلب څنګه پخواني دور کې کم ماحول به و څنګه فضا به وه هغه شان ماحول دوی جوړ کړی دی. دغلته پکې ښایسته خوراکونه میلاویږي کورني مطلب ساګ او دغه شان لسی وغیره او د دې نه علاوه کورنی ماحول دی مطلب څنګه چې په کلو بانډو کې دغه سره کورني چرګان دغه سره چیلۍ یا بیزې چې ورته مونږ وایو د دغې نه علاوه واړه واړه پټي کوم ته چې مونږ سیرې یا غوږې وایو نو هغې پکې هم جوړ کړي دي. نو زه دغې ماحول نه په خپله باندې هم خوند اخلو او تاسو ته یې هم د کیمرې په سترګه باندې ښایو نو زموږ سره اوسئ. تاسو خو ما سره دا په ویډیوګانو کې اینئ د تعارف ما تاسو ته نه دی کړی د محمد سلیم نوم دی او د لوی اردیر میدان سره تعلق ساتي. تقریبا د 300 کالو نه زموږ تعلق دی. نو ماشاءالله د مخکینه وخت هم ډېر زیات ښه تېر شو او د رب نه تمه ساتو امید هم دی چې انشاءالله آینده هم زموږ د یاري دوستي برقرار وساتلی شي. ارګینیک ویلېج یا دغه کلی زموږ نه تقریبا په 18-19 کیلومتر په فاصله کې دی خو ماشاءالله روډونه ډېر زیات صفا دي او پراخ هم دی. رش پې دومره نشته دی. د دغې وجې نه سفر اسان دی. انشاءالله ډېر زر به ورسېږو. هر څه بند دي باچا. جوس والا هم نه دی راغلی هوټل هم غالبا نه دي کول او شوقه کې دا یې پکې ډېر ښایسته څیز جوړ کړی دی یار. دلته پکې ژوندي میان هم میلاویږي ښه چې یي به پکې که نه ماشاءالله ماشاءالله حد دی باچا. یقین خو مې نه راته چې بار مونږ د رش لیده د مارکېټونو هم لیدل نو زما خو ذهن نه منله چې لکه داسې قسم ځای به پکې میلاو شي. خو زه چې په دې ګیټ باندې راننوتو د ماحول مې ولیدل یقینا چې ډېر پرسکونه ماحول دی. سلیمه ته څه وې بوخته پکې ماشاءالله ماشاءالله. بله ورځ ما او سلیم تللي وو په چکر باندې مینار پاکستان ته شاهي مسجد ته. هلته تقریبا 3-4 اسونه وو کسان راوستي وو نو تقریبا 150 روپۍ به یې اخېستې د یو چکر داسې معمولي ځای کې به چکر ورکاوه نو هغه څیز ډېر زیات وړوکی و. سلیم راته وی چې خیر مه ورخېږه خو مې هلکه پاس مې چېرته سورلي نه ده کړ نو زه دا خو به پکې انجوای کړو. نو ماشاءالله دلته چې مې دا آسونه وکتل نو دا ډېر غټ دي نو په دې آس باندې سورلي مزه هم کوي خو دا سړی پرېږدي هم نه ګورې دا سړی هر ته په دې باندې سورلي کول هم آسان کار نه دی چې عادت پرې نه وي. هر کله چې زه کټ مارکېټ ووینم یا پېټرول پمپ ووینم یا داسې نور شیونه ووینم او په هغې کې د مسجد اهتمام کړی نو یقینا زه ډېر زیات خوشحالېږم. نو دغه شان پکې دلته هم دغه جومات جوړ شوی دی काफ़ी घट दे. यहाँ पर ज़्यादा लोग किस टाइम आते हैं 4 के बाद. अभी रश नहीं है ना. ये होटल वगैरह कब खोलती है? अच्छा मतलब 4 के बाद फिर लोग आते हैं ज़्यादा. داسې ښایسته او ډېر ناشنا لوښي پکې پراته دي چې خدای شته ما په خپله مخکې لیدلي هم نه دي. ټول د لرګي نه جوړ دي. نو تاسو کتلی شئ دا کنډولي دي دا پکې غټ څه برتنونه دي. ټریکټر ته راواخله ځان ته لوبې به پکې نور هم بلا سامان دی ښه. دا توپه ده ټینګ دی. وخت د مونځ دی او د جومات کې به مونځ وکړو. هل لك سر عند الله بينك منځ خو مه کوه اوس هغه لسي مسي ګورو که نه یار موږ اوس وایو د لسي ګورو چې دغه دا تاو ختم شي دغه چې لاهور ګرمي ستا په زړه ډېر تاو دی. السلام علیکم. لسی کدھر مل جائے گی لسی ملتی ہے یہاں پر 2 گلاس اسپیشل بنا دیں ہمارے کو ٹھیک ہے. میٹھی نمکین نمک نہیں ڈالنا زیادہ ٹھیک ہے. نمکین ہو
څنګه غواړې لکه ډېره ما ته خو خپله پته نشته دی مرګ پیړې نه आज चारपाई पे बैठेंगे ها ٹھیک ہے چپای ٹھیک بھائی راته وایي چې په کټ کې کېنئ سلیمه دا کټ به ښه وي که نه مهرباني یار ماشاءالله 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 سلیم پکې ډایرکټ لسی آرډر کړه او ماشاءالله د مولیان په لسی باندې مړه وي خلکو مولانا سي بدنام کړی دی ګرمي دومره شته دی هم نه پته نه لګي چې سلیم دومره خول کوي د ګرمۍ نه اوس خو موسم ماشاءالله نارمل دی سهار زه ویده وم ما کمبل اچولی او ده ما ته ویل چې یار ما ته پکې ولګوه پته نه لګي چې تا څه خوړلي دي ښه ده چې مالګه دې پکې ډېره نه ده ویلې اوس ډېر سپېشل بای بای ورته وایو باقي نه مونږ چې د کور نه راوتلو تقریبا 12 بجې وې تقریبا پاو کمې وې ته مونږ راورسېدو خو بیا هم دلته څوک نه وو دلته کسانو نه مونږ معلومات وکړو نو هغوی وایي چې دلته زیات رش د خالي او د اتوار په ورځ باندې او په عامه ورځ باندې تقریبا داسې مازدیګر نه پس خلک راځي نو چېرته راتلل غواړئ یا د راتلو اراده لرئ نو داسې مازدیګري نه پس یا کوشش وکړئ چې د خالي اتوار په ورځ باندې راشئ نو رش ډېر زیات دی نو بیا به هم چکر ډېر مزېدار وي